بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږ دویم درس دی. په دې درس کې به مونږه د ماضی مجهول قانون وایو، یعنی د ماضی معلوم نه به مونږه ماضی مجهول د څنګه جوړو. نو تدې قانون حاصل او خلاصه دا ده چې مونږ به د ماضی معلوم اخیرانه حرف د خپل حالت باندې پریږدو، او تدینه مخکې چې کوم حرف دی نو هغه حرف له به مونږه کسره ورکو که د مخکې نه پې کسره نه وه. تدینه علاوه چې څونه متحرک حروف دي نو د هغې متحرک حروفو کم حرکات دي نو هغه به مونږه په ضمې سره بدل کو. نو د ماضی معلوم نه به ماضی مجهول جوړ شي. مونږ ته دې قانون یو څو مثالونه ذکر کوو. لکه بالفرض مونږه د فتحه نه ماضی مجهول جوړو. نو په دې فتحه کې اخرنی حرف دا ح ده. نو دا ح دا به مونږ په خپل حالت باندې پریږدو، په دې کې به مونږ ګوتې نه وهو. د دې نه مخکې حرف دا لفظ تا ده، نو په دې تا باندې فتحه ده، نو دغه فتحه دا به مونږ په کسرې سره بدل کو. او بیا د دې نه علاوه مونږ سره صرف یو حرف دی متحرک او هغه فا ده، او په دې باندې فتحه ده، نو دغه فتحه دا به مونږ په ضمې سره بدل کو. نو د فتحه نه بشي فتحه. یا مونږ دویم مثال ذکر کوو. د سمعه نه مونږ ماضی مجهول جوړو. نو تاسو دلته وګورئ د دې کوم اخرنی حرف دی هغه عین دی، دا به مونږ په خپل حالت باندې پریږدو. او د دې نه مخکې چې کوم حرف دی هغه میم دی، او مونږ په قانون کې دا ویلو چې د اخرنی حرف نه به مخکې حرف له مونږ کسره ورکو که کسره پې نه وه. دلته خو د مخکې نه کسره موجود ده، لہذا مونږ د کسرې ورکولو څه ضرورت نشته. د دې نه علاوه یو حرف دی سین، نو د دغې د فتحه دا به مونږ په ضمې سره بدل کو. نو د سمعه نه به سمعه جوړ شي. مونږ یو بل مثال ذکر کوو. د اجتنبه نه مونږ ماضی مجهول جوړو. اجتنبه. دلته تاسو وګورئ نو په اجتنبه کې اخرنی حرف دا با ده. نو دغه با دا به مونږ په خپل حالت باندې پریږدو. د دې نه مخکې حرف راغلی دی نون، او دغه نون مفتوح دی، نو د دې د فتحه دا به مونږ په کسرې سره بدل کو. بیا مونږ په قانون کې دا خبره کړې وه چې د دې نه علاوه څونه متحرک حروف دي. د متحرک مطلب دا دی یعنی په هغه حرف باندې یا زبر وي یا پې زیر وي او یا پې پیش وي، نو دغه حرف دا متحرک ویل کېږي. او د دې په مقابله کې ساکن دی، یعنی هغه حرف چې د هغې د پاسه جزم وي یعنی غړوندی پې وي. نو دلته مونږ سره متحرک دو حروف دي، یو حمزه ده او یو جیم دی. په حمزه باندې کسره ده او جیم نه دی بلکې تا ده، او په تا باندې فتحه ده. نو د دغې حمزې د کسره به مونږ په ضمې سره بدل کو، او د تا د فتحه دا به مونږ په ضمې سره بدل کو، او چې کم ساکن حروف دي دا به مونږ په خپل حالت باندې پریږدو. نو د اجتنبه نه جوړ شو اوجتنبه. مونږ یو بل مثال ذکر کوو. مونږ د ضربنا نه ماضی مجهول جوړو. ضربنا. دلته زمونږ سره اخرنی حرف دا با ده، او دلته هم دا خبره تاسو په ذهن کې یاد ساتئ، او اهمه خبره ده چې د اخرنی حرف نه مراد زمونږ هغه حرف دی چې کوم حرف د ماضی معلوم په لومبۍ صیغه کې وي. نو په لومبۍ صیغه کې کوم اخرنی حرف و نو د ضربه په ګردان کې هغه با ده. د دې نه علاوه چې دا نور کم حروف دي نو دا ضمیرونه دي. نو دلته زمونږ سره اخرنی حرف دا نون نه دی بلکې اخرنی حرف زمونږ سره با ده. نو دا با دا به مونږ په خپل حالت باندې پریږدو، یعنی مخکې نه ساکن ده نو دا به اوس هم ساکن وي.
او تدین مخکې حرف دا را ده نو دا را دا فتحه دا به مونږ په کسرې سره بدل کو او تدین مخکې بیا حرف د ضاد تدې دا فتحه دا به مونږ په ضمې سره بدل کو نو د ضربنا نه به جوړ شي ضربنا نو دا د ماضي مجهول قانونو نو تدې خلاصه او حاصل دا راوت چې کله مونږ د ماضي معلوم نه ماضي مجهول جوړو نو د ماضي معلوم اخرنی حرف دا به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو او تدې نه مخکې حرف که په هغې باندې کسره نه وه نو مونږ به وله کسره ورکو او تدې نه علاوه چې څونه متحرک حروف دي نو هغه متحرک حروف که په هغې باندې فتحه وه یا کسره وه نو دغه فتحه او کسره دا به مونږ په ضمې سره بدل کو او ساکن حروف دا به په خپل ځای باندې نو مونږ سره به د ماضي معلوم نه ماضي مجهول جوړ شي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.